بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. په ټول ملک کې د بجلی بلونو حواله سره احتجاج خو اوس د وخت کې ایثار دی. د خلکو کومه غوسه وا هغه کې هم څه کمی راغلی دی خو ګرانی کمه نشوه او بل خواته وفاقي حکومت دا کوشش کوو چې سره سره روباسي او دغه بجلو بلونو کې خلکو ته ریلیف ورکړي. هغه لاره هم اوس بند ښکاري او بل خواته اوس دا دباو راغی چې د ګیس قیمتونه هم سیوا کې کو ګورو مونږه نو ډالر خو کنټرول کیږي لګیا دی خو ګرانی نه کنټرول کیږي لګیا دا. د مارکیټ کې د چینو قیمت وي که د اړو قیمت وي که سبزي وي که فروټ وي هر یو شیز ګران دی. د بجلی یو بل هغه ځان لا دومره زیات راغلی دی چې د کور ټول خرچ هغې نه اوس نه برابریږي لګیا دی او دا اولس دې وخت کم ګرمۍ کې هغې بجلي استعماله کړې وه لږه وه که ډېره وه که چا نم وه استعماله کړې ابه اوس زرګونو روپۍ بل ورکوي او دغې بل د وجه نه دغې ګرانۍ د وجه نه د هغوی د کور ټول دغه بجټ آوټ شوی دی. د دې ټولو نه غټ نقصان به چاته کیږي. نن به خبره په دې باندې کوو چې دغه سیاسي جماعتونه کمې چې راشي او دا خبره کوي چې مونږ به عوامو ته ریلیف ورکوو خلکو د پاره به مونږه اسانتیا راولو. زمونږه چې کمپلین دی هغې کې دننه خلکو د پاره ریلیف دی او بیا هغه ریلیف خلکو ته نه ملاویږي. ټولو ناول د پاکستان تحریک انصاف حکومتو درې نیم کاله عمران خان صاحب ناستو او هغه ټایم هم دا خبره کېده چې هغوی خپل پولیټیکل کیپټل لوز کړی دی او که هغوی الیکشن ته ځي نو مخکې سره به هغوی دغه الیکشن بیلي خو الیکشن ډایرکټ شروع نه شو چې کله هغې خلاف عدم اعتماد راغې د پی ډي ایم جماعتونه یو ځای شو او هغوی حکومت لاس کې واغشته. تقریبا دغه 14-19 میاشتې هغوی حکومت وکړه او هغې کې دننه چې څومره هم پولیټیکل کیپټل هغوی سره موجود و هغه ټول لوز کړه. پی ایم ایل این د لاس نه هر څه ووتل او اوس دې وخت کې ویلې کېږي چې نو غټ نقصان به پی ایم ایل این ته کېږي خو پی ایم ایل این تلو نه پس نگران گورنمنٹ راغی او د نگران گورنمنٹ ګرانی د پی ایم ایل این نه هم زیاته راوسته. پیټرول قیمتونو کې 2 پیرې اضافه وشوه او اوس یو ځل بیا د پیټرول قیمتونو کې اضافې دپاره سمري موو کېدو امکانات دي او ویلې کېږي چې کم دې وخت کې پیټرولیم ډیلر اسوسییشن دی هغوی سره خبره شوې ده او د هغوی شیر به زیاتېږي د هغې د وجه نه به پیټرول قیمتونه هم سیوا کېږي او چې کله د هغوی شیر د وجه نه پیټرول ګرانېږي نو بیا به خامخا دغه ګراني هم راځي. بل خواته د بجلی قیمتونو کې اضافه مخکې تیر حکومت ورکړه او اوس چې کوم نگران حکومت دی دوی هم اضافه وکړه او اوس د هغوی ګیس قیمت کې هم اضافه کوي لګیا دي. دغه د نگران حکومتونو لخوا چې کوم دی وخت کې پالیسي روانه ده هغوی ډېر غټ لیول باندې فیصله نشي کولی خو د هغوی فیصلو اثر مونږ ته دې وخت کې لانګ لاسټنګ ښایي لګیا دی. که هغوی فیصله کوي چې مونږ دغه پیسکو یا نور چې کوم ټیسکو ده یا هیسکو ده هیپکو ده دا ټول مونږه ختمو او دا مونږه صوبو ته حواله کوو مونږ د هغې نور انتظام نه ساتو. دا به هم را روان کم از کم د 7 کالو پلان دی په هغې باندې به عمل درآمد کیږي. که دا ټیکسیشن خبره مونږه کوو نو هغې باره کې هم د وخت کې نگران حکومت یو اوږد پلان لري او د ګرانۍ د وجه نه برای راست نقصان چې کوم پولیټیکل پارټیز وو چا چې دا کسان راوستي دي په هغې باندې ګوتې اوچتېږي خو دې پارټو کې دننه هم تقسیم ښکارې لګیا دی او ټولو نه غټ تقسیم دې وخت کې پیپلز پارټۍ لخوا دی. پیپلز پارټي دا وایي چې تاسو انتخابات په ټایم باندې وکړئ. الیکشن کمیشن ټول کسان کې نو ټولو سره خبرې وکړې 14 دسمبر هغوی تاریخ یاد کړو چې موږ به دغه حلقه بندیانې کوو او د هغې نه پس به بیا انتخابات طرف ته ځو خو 14 دسمبر په ځای باندې هغوی اوس 2 هفتې مخکې 30 نومبر یاد کړی دی چې موږ به دغه حلقه بندی په 30 نومبر باندې پوره کوو. د هغې وجه دا وه چې کله هغوی ته جماعتونه کېناستل نو 2 جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارټي دوی دا مطالبه کړې وه چې تاسو انتخابات په ټایم باندې وکړئ. 90 ډیز خبره کېږي تاسو 90 ډیز مه کراس کوئ چې کومې خبرې دې وخت کې روانې دي چې دا نه چې بیا مونږه الیکشن چې دی هغه نور هم ډیلې وګورو. جمعیت علماء اسلام دا خبره وکړه چې خیر دی په آرام تاسو حلقه بندي وکړئ. بیا هغې نه پس پی ایم ایل این دیم دا وینا وکړه چې جلدي نشته دی ښه په سکون تاسو کار وکړئ بیا هغې نه پس مونږه الیکشن طرف ته ځو. خو که حالات وګورو نو ټول مسله کې دننه برای راست ولس ته مسله راځي لګیا ده. پی ایم ایل این هم دا غواړي چې الیکشن ډیلی شي جے یو آی هم غواړي چې الیکشن ډیلی شي چې دا دواړه الیکشن ډیلی طرف ته ځي نو بیا به دا فیصلې څوک کوي. خو دغه پولیټیکل پارټیز کیپټل صورتحال سے په خبره کوو د وخت کې موږ سره د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټۍ پولیټیکل ساینس او آیا ډپارټمنټ چیئرمین منظور خان افریدي صاحب موجود دی. سره ډېره شکریہ منظور صاحب چې کوم دې وخت کې دا پولیټیکل صورتحال روان دی څه ګڼئ پولیټیکل کیپټل کم چې پی ایم ایل این لوز کړی و نگران گورنمنٹ خو د هغې نه هم ګراني راوسته نوره د ګراني راغلې ده د دې اثر به څومره په انتخابات باندې پروزي؟ بالکل په پاکستان کې ډیره زیاته ګراني ده تقریبا هر یو څیز چې دی هغه ګران شوی دی او زه به دا وایم چې دغه ګراني
د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف د دوري حکومت چې کله د هغې حکومت آخري 8 میاشتې پاتې وي د هغې نه دغه ګراني زیاته ګراني شروع شول. بیا د پی ایم ایل این او د پی ډي ایم چې کوم حکومت و یقینا چې په دې کې نوره زیاته اضافه وشوله او ستاسو خبره دې سره زه بالکل متفق یم چې دغه نگران کوم سیټ اپ دی حکومت دی د دې نه هم دغه ګراني نه صرف دا چې دا کابو طرف ته دي بلکې په دې کې نوره زیاته اضافه شوې ده. نو دغه زما په خیال باندې چې د داسې حکومتونه چې هغه منتخب حکومتونه ولګه د پاکستان تحریک انصاف یا د پاکستان مسلم لیگ نواز یعنی د پی ډي ایم حکومت هغه چې دا ګراني کابو نه کړی شوه بلکې په دې کې نوره زیاته اضافه ترې وشوله نو د نگران حکومت خو بیا سوال نه پیدا کیږي په دې حواله سره داسې اقدامات اوچت کړي چې هغه دغه په ګرانۍ باندې کابو عمومي. کومه پورې چې سوال دی د اثرات یقینا چې د دې اثرات چې دي هغه په ټول ټاکنو انتخابات باندې بالکل پریوزي ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې مخکې هم مونږ کتلې دي. ګوره د سیاسي ګوندونو سره د ټولو نه چې کوم غټه ناروي هغه عوامو ته عام ولس ته ریلیف ورکول وي او هغه ریلیف یقینا چې د هغې د ټولو نه اسانه طریقه یا لار چې کومې هغه څیزونه ارزانول وي یا د خلکو چې کومه د روزګار موقع وي په هغو کې اضافه کول وي یا چې کومې نوکري وي په هغې په لحاظ سره ولس ته ریلیف ورکول وي. خو د بده مرغه چې کوم د پی ډي ایم حکومت دی یو د نگران سیستم دی نو دې کې هیڅ قسمه داسې اثار مخې ته نه راځي چې دغه ګراني چې کم ده هغه کمه کړه یا کمه بشي او د دې اثرات به یقینا چې په ولس باندې بالا پریوتي دي او په الیکشن باندې هم د دې اثرات وي ځکه چې ولس یا د دې چې کوم متبادل دی هغه یقینا په نور سیاسي ګوندونو کې بیا لټوي او ورسره چې په کوم د سیاسي ګوند په حکومت په دور کې دغه پالیسي جوړې شوې وي یقینا چې په الیکشن کې هغه ته یو ټف ټایم یعنی سخت وخت کې دی او چې کوم سخت گزار دی هغه ورته بالکل ملاوي. منظور صاحب چې کوم دی وخت کې نگران حکومت ته سبا وایي چې کله منتخب حکومتي هغه کله هم څه ګراني راولي نو هغه سوچ کوي چې زه به ولس لزم او مانه به بیا سوال جواب کیږي ما ته به نقصان کیږي نو هغه بیا هم لږ څه گزاره کوي اصلاح را پیدا کوي چې ګراني کنټرول کړي. نگران حکومت سره خو دا یاره شته یې نه چې به ولس لځي اول ته نه به ووټ غواړي د عام کس دپاره دا نگران حکومت څومره خطرناک دی؟ ګوره داسې څه مطلب دی په دې کې هم څه ویژنري لیډرشپ کې عادت چې کوم مخې ته راشي هغه داسې سختې فیصلې کولی شي په ځینې هغه کې لږه خلک چې کوم دي خاص کر چې کوم داسې طبقه ده چې هغه د ټیکس نه بهر ده نو هغه د ټیکس په جال کې ټیکس نیټ چې ورته په انګریزي کې وایي په هغې کې راوستی شي او په پاکستان کې د بده مرغه دا د ټولو نه غټ یو فیکټر او یو وجه ده چې په پاکستان کې کله هم ګراني راځي نو د هغې نیغ په نیغه اثرات چې دي هغه په عام ولس باندې جوړیږي. دلته داسې غټ سرمایه‌دار شته دی غټ صنعتکار شته دی غټ تاجران شته دی یقینا چې هغه ځنې د ټیکس په دایره کې نه دي خو ډیر چې دي د بده مرغه هغه د ټیکس د دایرې نه بهر دي. نو مین ځینو ځایونو کې په ځینو ملکونو کې چې کوم نگران سیټ اپ حکومت جوړیږي د هغو دا کوشش او د کړي هم دي چې هغه خلک په ټیکس نیټ کې راولي چې کوم د آئین او د قانون مطابق لاګو ټیکس وي. نو که دغه رنګ دغه نگران حکومت دغه څیزو کړي نو یقینا چې بیا فایده میلولی شي. خو چې کوم منتخب حکومت وي هغو سره په جمهوری دوري حکومت کې سنه غم چې دی هغه د خود احتسابي وي ځکه چې دغه منتخب حکومتونه چې کوم سیاسي ګوندونه وي د بیا عوامو ته دي د هغو نه ووټ غواړي د هغو ته تسلي ورکوي نو یقینا چې د هغو مخه چې ده هغه ولس ته وي او ولس د هغو مخنیوی کولی شي. خو د نگران سیټ اپ کې یا داسې چې کله چېرته ډیکټیټرشپ وي نو دغه کول چې دی په دې حواله سره لږ سخت دي. نو زما په خیال باندې چې کوم موجوده حالات دي یا د دې نه مخکې چې کوم په کال 2 کاله کې مونږ وکتل زه دا نه ګڼم او زما نه د خیال چې په دې حواله سره به په روان څو میاشتو کې په ګرانۍ کې به څه کمی راشي یا چې کوم د روپۍ قدر دی کومه ویلیو یې ده
هغه به لږ اوچته شي یا ډالر به چې دی هغه لاندې راشي. او دا پیپلز پارټي چې کوم دی وخت کې لګیا ده او الیکشن په ټایم باندې وکړي څه ګڼئ چې پیپلز پارټي خو هم ګورنمنټ کې وه نون لیگ وایي چې نه الیکشن فروری کې پکار دی نن مولانا صاحب هم دغه وایي چې الیکشن به په فروری کې کیږي خو پیپلز پارټي وایي چې الیکشن ضرور شي د دې څه وجه کیدی شي سر؟ ګوره یقینا چې د پیپل پارټي هغه د پی ډی ایم حصہ پاتې ده خو د دې مین چې دی یعنی چې کوم وزارت عظما یعنی وزیر اعظم هغه خو د پاکستان مسلم لیگ نواز و هغه خو شهباز شریف دی نو په دې حواله سره یقینا کا تاریخي لحاظ سره موږ نظر واچو نو دغه پاکستان پیپلز پارټي د مسلم لیگ نواز د ټولو نه غټ حریف سیاسي ګوند پاتې شوی دی نو دا یو څیز دی چې هغه کش کول غواړي یقینا چې د پاکستان پیپلز پارټي به دغه کوشش وي چې هغه عوام ته کله مخامخ شي نو په دې حواله سره چې کوم د دو یو هغه د هغه ته دو مجبوری هم ویلې شي چې د پاکستان تحریک انصاف په خلاف باندې یا دغه چې کومه پالیسي وي نو موږ دغه اتحاد پی ډی ایم جوړ کړو او مین اختیار موږ سره نو یو مطلب وزارت خارجه چې دا د یو بل کوم سیټ ته هغه موږ سره نو په دې حواله سره غواړي چې دغه انتخابات دې زر وکړي شي خو زما نه د خیال چې دغه چې کوم ټاکنې انتخابات دي د بچته جنوري نه یا د فروری نه پیلو شي ځکه چې کوم حالات جوړ دي د سیاسي ګوندونو ترمنځ چې کوم یو خلیج راغلی دی کوم یو داسې فضا جوړه شوې ده بد اعتمادي ده عدم استحکام دی نو زما خپل دا نه دی خیال چې دا به د جنوري یا د فروری نه پیلو شي خو که آئینی طور باندې وګورو نو دا یقینا چې په آئین کې د ویلې شوی چې لسم سلو یعنی 90 ورځو کې درو میاشتو کې نه دغه انتخابات د نگران د سیټ اپ ناپس دي هغه پکار دی او پکار دی ډاکټر صاحب پولیټیکل انسټیبিলিټي مونږه په اکونومي خبره کوو چې جی معاشي ترقی پکار ده خو بل خواته چې کومه پولیټیکل انسټیبিলিټي ده زمونږه یو حکومت هم خپل 15 کال نه دی پوره کړي اسمبلی بار آی کې دننه حکومت بدلیږي که هغه د نواز شریف صاحب حکومت او هغه سره کال پس بدل شو بیا نه میاشتې شاید خاقان صاحب راغې عمران خان صاحب درنیم کال او الره شو 14 میاشتې بیا شهباز شریف صاحب راغې او اوس نگران ګورنمنت څنګه دا ذکر د فروری پورې بدا کم از کم ناشتي نو دا هم بیا شپږ وو میاشتې شوې نو دا پولیټیکل انسټیبিলিټي موږ راکاګو نه بالکل همداسې دا لکه پاکستان کې د بدمرغه چې کوم صحیح د جمهوریت چې کومه جذبه ده چې کوم سپیرټ دی هغه په پاکستان کې نشته دی جمهوریت طرف ته کوششونه شوي دي او په اصلي معنو کې چې کوم جمهوریت نظام دی هغه دلته نه دی قایم شوی بلکې زه به دا وایم چې سیاسي ګوندونو کې خپل هم د دوی دننه سیاسي جمهوریت نظام چې دی هغه نشته سیاسي ګوندونو کې نه چې کوم ته انټرا پارټي الیکشن وایي هغه که موږ وګورو نو د یو یا د دوه سیاسي ګوندونو نه علاوه موږ ته په نظر باندې نه راځي نو دا د سیاسي ګوندونو چې دی په دې حواله سره چې د سیاست یو طالب العلم په توګه باندې خبرو کوم یقینا چې دا د دوی کمزوري ده او چې څو پورې دا کمزوري ني شوي یقینا چې دا رنګ د حکومتونو په خپل چې کوم 15 کال میاد ده هغه به نشي پوره کولای د دې لپاره چې کوم سیاسي شعور سیاسي تعلیم ده او ورسره چې کوم ته civic awareness او civic education ویلې شي په زموږ په معاشره کې په چاپیریال کې هغه عام کول پکار دی او سیاسي ګوندونو لا دغه مهم چې د هغه چلول پکار دي چې نه صرف خپل ورکر چې دي هغه ته بلکې عام ولسته دغه ورسوي چې جمهوریت څه دی په ګوندونو کې دننه جمهوریت څه وایي د جمهوریت په بنیاد باندې موږ خپل حقوق چې ده هغه څنګه حاصلول شو ورسره حکومت کولو اختیار چې ده دا چاته حاصل دی یقینا چې دا بل واسطه یعنی انډایرکټ دی یقینا چې دا ولسته دغه اختیار حاصل دی ورسره چې څو پورې په پاکستان کې مختلفې ادارې هغه په جمهوریت توګه باندې مضبوطی شوی نیوي کاغه د عدلیه دا کاغه پارلیمان دی کاغه بیوروکراسي دا کاغه عمده خپل سیاسي ګوندونه دي کاغه نور د سیستمي تنظیمونه دي نو بیا دغه رنګ کمې چې ده هغه به زموږ په سیاسي نظام کې موجود وي او دغه رنګ چې کوم د چارټر اف ډیموکراسي دا هغه په صحیح معنو کې هغه باندې عمل درآمد ونشي دا شی به موجود وي او دغه 15 کال میاد چې ده
دا بیا هم مشکل ده چې داسې اعتماد بد اعتمادي او فضا قایم وي، مشکل ده چې دا بیا هم داسې پوره شي. ډاکټر صاحب اخرنی سوال، پی ډی ایم چې کله حکومت جوړ ک او ګراني راوسته نو هغوی بار بار وایي چې مونږه ملک د ډیفالټ کېدو نه بچ کړی دی، ځکه ګراني راله خو مونږه ملک ډیفالټ نه بچ که. تاسو ګڼئ چې اولس ته دا ناره اپیلیبل ده، اولس به په دې باندې لبیک ووایي، یا پی ډی ایم خپله ناره هغسې خلکو ته ونه رسوي چې پکار وه؟ پی ډی ایم خپله ناره هغه شان اولس ته ونه رسوله چې څرنګ پکار وه. ګوره په پاکستان کې یو خو اولس د مخکې نه غریب دی، ډېر خلک هغه په غربت لاندې یا غربت سره نږدې ژوند تېروي. بله خبره د پاکستان آبادي چې ده هغه ورځ په ورځ سیوا کېږي، او بله خبره ده چې د عوام دپاره د ولس دپاره د ټولو نه مهمه خبره هغه دی چې هغه په څیزونو کې چې کوم د روزمره استعمال څیزونه دي، کوم چې د پخلي څیزونه دي، چې کوم ته موږ کچن آیټمز وایو، کم از کم چې په هغو کې ارزاني راشي. خو چې کوم د نن فضا جوړه شوې ده، نو په نن فضا کې زه به دا وایم چې هغه یو غریب نه غریب کس چې دی، یو د ریډۍ والا چې دی، د هغې نه والا تر بزنسمین او تاجر پورې هغه وایي چې انتهایی زیاته ګراني راغلی ده. نو د اولس د دې سره څه غرض نشته دی چې په تکنیکي سطح باندې کوم خبرو وکړو چې یاره ملک د ډیفالټ کېدو نه بچ شو، بلکې اولس دا وایي چې دلته د ارزاني راشي او زیات نه زیات ریلیف چې دی هغه د اولس ته میلاو شي. ډېره ډېره مهرباني ډاکټر منظور افریدي صاحب، چیئرمین پولیټیکل ساينس او آر ډپارټمنټ اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد، او څنګه خبره وکړه چې دا کوم دی وخت کې پی ډی ایم بار بار چې مونږه ملک د ډیفالټ نه بچ کړه، ټیکنیکل خبرې دي، یو عام کس په دې خبره نه پوهېږي چې دا څه روان دي. هغه هم دقه پوهېږي چې زما تنخواه 12 یا 15,000 روپۍ ده، سرکاري او خیر 32,000 ده، خو اوس هم ډېر کسان دغه 15 او 20,000 باندې کار کوي. دغه 20,000 کې زه به خپل کور څنګه چلوم چې زما د بجلی بل 15,000 او 10,000 روپۍ راغی، نو زه به خورم څه، زه به کور څنګه چلوم، د بچو دپاره څه راوړم. نو دا غریب کس دا سوچ کوي، او دا نقصان دې وخت کې پی ډی ایم ته دی چې هغه دغه د غریب د کور خرچه هغسې نشي پوره کولی څنګه چې دې نه اول حکومتونو کې وه. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو، او خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت احکامات نه لاندې درې مختلف ټایرز باندې کمیټه جوړ کړي دي. یو فورس جوړ شوی دی چې د هغې مشري د خیبر پښتونخوا داخلي محکمې سیکرټري کې لګیا دی، هغه سره بیا انرجي اینډ پاور چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې مشر هم موجود دی، د پېښور الکټریک سپلای کمپنی سی ای او هم پای کې موجود دی، او اے آئی جی سپیشل برانچ سره نور کسان هم پای کې موجود دي. ورسره بیا هغوی هم په دغه نوټیفیکیشن کې ذکر کړی دی چې هر ډسټرکټ کې به هم یوه کمیټي جوړیږي چې ډپټي کمشنر به مشر وي، هلته کې چې کوم متعلقه ډي پی او یا پېښور کې چې کوم ایس ایس پی آپریشن دی اب هم پای کې شامل وي، او ورسره د وابډې مشر دغه علاقې اب هم پای کې شامل وي. بس تحصیل کې به کمیټي جوړیږي، تحصیل کمیټي به اے سی به دغه مشر وي، او ورسره بیا ایکس سی این ایس ډي او او متعلقه تانې ایس ایچ او به هم پای کې شامل وي. دا تحصیل لیول کمیټي به اصل کې چاپې وي، ډپټي کمشنر به د هغې مشري کوي، اب ګوري صورتحال سے جواب هغې نه صوبه حواله ساتي، اب آګاه ساتي. دا چې کوم د بجلی اغلا کېږي یو خو دا 10 عمره، او بیا د هغې مخنیوي څنګه کیدی شي، آیا دا کوم ایکسرسایز دی دا زیات وخت لپاره دی یا لږ وخت لپاره؟ به خبره کوو دې وخت کې موږ سره د پېښور الیکٹرک سپلائی کمپنی ترجمان محمد عثمان سلیم صاحب موجود دے. عثمان صاحب بہت شکریہ. عثمان صاحب آج کارروائیاں تو شروع ہو گئی ہیں، اور آج جو معلومات آپ نے بھی شیئر کی ہیں کہ پولیس والوں کا اپنا ایک ہاسٹل تھا، پرائیویٹ ہاسٹل تھا ان کا، اور ان کا بھی غیر قانونی بجلی کنیکشن تھا. تو جو کارروائیاں ہو رہی ہیں سرکار کے محکموں کے خلاف بھی ہوں گی یا صرف پرائیویٹ لوگ اس میں شامل ہوں گے؟ جی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پر. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں یا وہ نجی ادارے ہیں یا کوئی بھی عام صارف ہیں. اس وقت جو ہے ہم سب اس بات کو جان چکے ہیں جو حالیہ صورتحال تھی ملک میں بجلی کی، اس
ہمارے پاس اگر عوام کو ریلیف دینا ہے بجلی کے حوالے سے، ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے بجلی چوری میں جتنی زیادہ کمی ہو سکے، کیونکہ یہ ہی ایک ایسی وجہ تھی جس سے ہمارے ملک کی معیشت خراب ہو رہی تھی، اور عام صارف جو ہے اس پہ اس کا بوجھ ڈل رہا تھا، اس کو نقصان ہو رہا تھا اس چیز کا۔ تو ابھی کیونکہ ہم نے ود این آئرن فسٹ ہم نے کیمپین شروع کی ہے آن دا ڈائریکشن آف پرائم منسٹر، اور ہمارے جو وزیر توانائی ہیں پلس ہمارے جو سی او پیسکو ہیں، انہوں نے بھی ہدایت جاری کی ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹاسک فورسز ہیں، ہم لوگ ریڈ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ، نیسٹلی ہمارے 9 سرکلز ہیں، تمام جگہوں پہ ہم لوگ ریڈ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک ہاسٹل کے حوالے سے، تو میں بتانا چاہوں گا اس ہاسٹل کا بیسکلی اس سے ذکر کیا گیا تھا، یہ تھا تو پرائیویٹ ہاسٹل، ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی سرکاری ہاسٹل تھا، یہ ایک پرائیویٹ ہاسٹل تھا، لیکن یہاں پہ پولیس آفیسر جو تھے وہ رہائش پذیر تھے، تو وہاں پہ ڈائریکٹ انہوں سے بجلی سپلائی ہو رہی تھی۔ اب ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ایسے پولیس آفیسرز ہیں جو کہ ان کاموں میں ملوث ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ ٹاسک فورس کے ساتھ گئے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم نے کارروائی کی ہے، ڈائریکٹ ان سے ہٹائے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواست بھی کی ہم نے۔ تو پلس یہ ہے ہمارے پاس بہت سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ہماری بہت زیادہ پینڈنسیز ہیں، جیسے کہ جو پیسکو کے پاس جو سارے سرکاری اداروں کی جو پینڈنسیز ہیں یا جو واجبات ہیں، وہ تقریباً 6 ارب اور 90 کروڑ روپے کے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے اور ادارے سے بہت بڑا ایک بوجھ ہے جبکہ ہم نے پبلک کو سروس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، لیکن ایونچولی پبلک، کیونکہ جو پبلک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جا کے ڈائریکٹ ڈسکنیکشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پبلک سروس وہاں پہ افیکٹ ہوتی ہے، لیکن ہم ہماری ٹیمز ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ایز مچ ایز پاسبل ہم لوگ ریکوری کر سکیں۔ اچھا عثمان صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارے صوبائی محکمے ہیں ان کے ذمے 6 ارب 90 کروڑ روپے ہیں۔ اگر ہم لوگ پیسکو کو، کیونکہ پورا صوبہ پیسکو دیکھتا ہے اور پرائیویٹ بھی اس میں شامل ہیں اور سرکاری بھی شامل ہیں، ٹوٹل کتنے لاسز ہیں، کتنے ایسے پیسے ہیں جن کی آپ بجلی تو دیتے ہیں لیکن آپ کو ریکوری نہیں ہوتی؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پرسنٹیج میں بتاؤں تو ہماری اراؤنڈ 42% لاسز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی جو ہے ریکوری 42% لاسز میں جا رہی ہے، تو وہ ادارے پہ کتنا بڑا بوجھ ہوگا ادارہ۔ یعنی اگر آپ 100 ارب روپے کی بجلی بیچتے ہیں تو آپ کو 58 ارب روپے ملتے ہیں، 42 ارب روپے نہیں ملتے۔ جی بالکل۔ تو یہ اندازاً کہاں کہاں پہ آپ کو لاسز بہت نظر آ رہے ہیں پورے کے پی کے اندر؟ اچھا یہ بڑا ایک اسکیٹر جو ہے وہ فگر ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ بات کریں تو بنو سائڈ پہ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ بجلی چوری بھی ہوتی ہے، پلس وہاں پہ واجبات بھی ادا نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن ایونچولی اب جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم لوگ ود این آئرن فسٹ سروسز کو کر رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیمز ہیں، ایون ہمیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے ایسے علاقے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے امپلائز جائیں گے اور وہ سیف نہیں ہوں گے، وہاں پہ پولیس کے ساتھ، پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں۔ تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں یہاں سے بجلی چوری میں کمی آئے گی اور عوام کو ریلیف ملے گا، تو واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا عثمان صاحب، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ آپ کی جب ٹیم جاتی ہے تو تب تو پولیس ساتھ ہوگی، لیکن یہ زیادہ تر آپ کے اہلکار وہاں کے مقامی لوگ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بنو میں آپ نے پشاور کے بندے کو تعینات کیا ہوا ہے یا لکی مروت میں ہزارے کا بندہ تعینات ہے، وہاں مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت تو شاید پولیس ساتھ ہو، لیکن بعد میں جو دشمنیاں بن جاتی ہیں اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ کیونکہ سٹاف کو ڈر یہی ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جا کے کنیکشن کاٹ دوں گا، ایف آئی آر بھی کر دوں گا، لیکن بعد میں میری خیر نہیں ہوگی۔ دیکھیں ابھی میں پھر بڑی اچھی بات بتاتا ہوں، ابھی عوام میں بھی شعور آنا شروع ہو گیا، اب لوگوں کو بھی اس بات کی، ایک ٹائم تھا جب لوگ ادارے پہ تنقید کرتے تھے، اب لوگوں کو بھی اس بات کی اویئرنیس آنے لگی ہے کہ صرف ادارے کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہم لوگوں میں بھی ہے، کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ابھی ایسا ہو گیا کہ اب بجلی چوری ایک برائی تو ہے، لیکن اب برائی اس کو سمجھنے لگے ہیں لوگ۔ ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ اگر ایک ہمارے آفیسر ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آج لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ وہ بجلی چوری کے حوالے سے جاتے ہیں، لوگ آ کے کمپلینٹ کر رہے ہیں۔ تو ایونچولی اگر ایک سوسائٹی ہے وہاں پہ 2 لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں تو ان میں آج ڈر بھی پایا جا رہا ہے کہ ہم بجلی چوری کر رہے ہیں، کہیں ہماری سوسائٹی کے لوگ ہمیں جو ہے وہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور پھر ہمیں لوگوں میں اب یونٹی آ رہی ہے۔
پلس یہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ سیفٹی پرووائڈ کرنے کی. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو پیسے کے جتنے بھی افسران ہیں, جو فیلڈ افسران ہیں, وہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں ایک چینج لا سکیں, اس کو پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بنا سکیں, یہاں کے ہر گھر میں بجلی جو ہے وہ پہنچا سکیں. اور یہ جو آپ کا عملہ ہے اس کی خود احتسابی کا کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ عمومی طور پہ یہ الزام لگتا ہے کہ پیسکو والے خود ہیلپ کرتے ہیں آپ کو کہ چوری کیسے کرنی ہے, طریقہ آپ کو وہی بتاتے ہیں, تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ ان کے خلاف بالکل کارروائی ہے. ایسی کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ان کو کوئی آفر دی جا رہی ہے یا اس طرح سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بل کم آئے گا یا کوئی بھی ایسی چیز, سب سے پہلے تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا, عوام کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں پہ بھی آپ اس طرح سے کوئی بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اس کا نقصان ایونچولی آپ کو ہوگا. آج آپ اس کو پیسے دے کے آپ بل آپ کا کم آئے گا, نیکسٹ ٹائم کوئی ہماری ٹیم آئے گی, انسپیکشن کرے گی, کوئی بھی پرابلم آئے گی, وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈبل ٹرپل جرمانے جو ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے. تو ایونچولی آپ کو نقصان ہوگا اس چیز کا. اور اگر ہمارے امپلائی میں سے کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی آفر دے رہا ہے یا کوئی غلط طریقہ آپ کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ ہمیں انفارم کریں. 118 ہماری ہیلپ لائن ہے, اس پہ کال کر سکتے ہیں, 8118 پر ہمیں SMS کر سکتے ہیں, یا ہمارے ہائی آفیشلس کو اپروچ کر کے ان کو بتائیں گے. ایونچولی جو ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ مسائل کھڑے کر رہے ہیں, اوبیسلی ان کا بھی خاتمہ ہوگا. پلس یہ ہوتا ہے جب ہمیں اس طرح کی چیزیں پتہ چلتی ہیں تو ان کے خلاف انکوائریز کی جاتی ہیں, ان کو جاب سے سسپینڈ کیا جاتا ہے اور کافی ان کے خلاف ایکٹیویٹی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور عثمان صاحب ایک اور چیز یہ کہ عمومی طور پہ جب بھی کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے تو اس کا بہت شور ہوتا ہے, بہت گرما گرمی ہوتی ہے, لیکن جیسے وقت گزرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دھیما پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کنڈوں کے خلاف جو کمپین ہے پیسکو کی, میرا خیال ہے یہ پچھلے 1 سال کے دوران 4-5ویں بار شروع ہوئی ہے. اس بار تو خیر فیڈرل گورنمنٹ نے خود شروع کی ہے تو زیادہ ایگریسولی ہے. اس کو سسٹین کیسے کریں گے کہ یہ اسی طرح چلتی رہے جس طرح اس وقت شروع کی گئی ہے؟ اس کو سسٹین بالکل ہمارے پاس ہمیں منسٹری اس پہ اپڈیٹ لے رہی ہے ڈیلی. ہم جیسے آج کی ساری ایکٹیویٹیز تھی ان کو کمپائل کیا جا رہا ہے اور وہ پرفارمنس آگے منسٹری میں جا رہی ہے جو کہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ویجیلنس اسٹرانگ. پھر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے پروونشل سپورٹ ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ اس میں عوام کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ جس طریقے سے عوام نے پروٹیسٹ کیا تھا اپنے رائٹ کے لیے, تو اب وہ اوبیسلی گورنمنٹ اس بات کو سوچ رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی چوری ہو, بجلی چوری اگر ہم کم کر سکتے ہیں تو اس سے عوام کو ریلیف ملے گا. اب ہمیں پبلک سپورٹ بھی ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے اور ہم لوگ موٹیویٹڈ بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے. اور وہ جو غصے میں آ کے لوگوں نے اپنے بل جلا دیے تھے تو ان کے لیے اب کیا حکم ہے؟ بل وہی جمع کرائیں گے, آن لائن ڈاؤن لوڈ کریں, کیا کرنا ہے انہوں نے؟ یہ بھی بالکل آپ ایکسٹرا کاپیز جو ہیں وہ اپنی آن لائن پرنٹ کرا سکتے ہیں, اور ادروائز جو ہے وہ نیکسٹ بل میں وہ لگ کے آ جائے گا. ایونچولی پے تو کرنا ہے لوگوں کو کیونکہ لوگوں نے وہ کیا تھا. باقی جہاں تک بل جلانے کی بات ہے, پبلک کا ایک پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ تھا, انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا, اس پہ جو ہے وہ انتظامیہ ریئیکٹ بھی کر رہی ہے تاکہ پبلک کو جو ہے وہ ریلیف کیا جائے. بٹ اسٹل ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا ساتھ میں اور بجلی کے بلس ہیں وہ پے کرنے ہیں تاکہ ہم لوگ بیٹر سروس پرووائڈ کر سکیں. اچھا عثمان صاحب, آپ نے ذکر بھی کیا اس بات کا, لیکن یہ کرنا ضروری بھی ہے کہ عوام سے تو ٹھیک ہے آپ ریکوری کریں گے, حکومت نے کتنا آپ کا ساتھ دیا؟ خیبر پختونخوا حکومت, کیونکہ اب وہ ٹاسک فورس صوبے کے لیول کی ہے, آپ کے سی او صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوں گے, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ 6 ارب 90 کروڑ روپے وہ کب جمع کرا رہے ہیں؟ اوکے, آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا یہ ہے کہ گورنمنٹ میں سم ٹائم بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کا بجٹ نہیں ہوتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پیمنٹ پروسیجر ہوتا ہے بڑا سلو ہوتا ہے, APPR میں کی پیمنٹ ہوتی ہیں, بہت ساری جو ہے فارمیلٹیز ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو ہماری جو ٹیم ہے وہ جا کے جب دیکھتی ہے کس طریقے سے اگر تو پیمنٹ کچھ نہ کچھ آ جائے پیمنٹ یا آپ دیکھیں کہ پروسیس میں ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈسکنیکشن نہ کیے جائیں. لیکن اگر کافی ٹائم تک پینڈنسیز بڑھتی ہیں, کیونکہ جیسے ان ڈپارٹمنٹس کے لیے الیکٹریسٹی امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے جو ہے پیمنٹ امپورٹنٹ ہے اپنی سروسز کو برقرار کرنا. تو obviously لیکن ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا, آگے بھی ایسا ہوگا. اگر پیمنٹس نہیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی ڈسکنیکشن جو ہے وہ کیے جائیں.
اور یہ جو آپ نے بھی بات کی تو آگے اب موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ پھر کنزمپشن بھی کم ہوگی، بجلی کی سپلائی کی کیا صورتحال ہوگی؟ بجلی پوری ملے گی یا ابھی بھی وہ مسئلہ ہے وفاق سے بجلی کم ملتی ہے؟ کیونکہ صرف پیسو کا کام تو تقسیم کرنا ہے، پیسکو کے پاس جنریشن نہیں ہے، وہ صرف بجلی تقسیم کر سکتی ہے۔ اوکے، جو بجلی کے حوالے سے جو لوڈ مینجمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میں نے پہلے بھی 2 بار آپ کے پروگرام پہ ڈسکس کی تھی یہ بات۔ ہمارے پاس ایک پورا اسکیجول بنا ہوا ہے۔ ہمارے لوڈ مینجمنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کسی ایریا میں لائن لاسز کتنی ہیں، جتنے زیادہ لائن لاسز ہوتے ہیں وہاں پہ لوڈ مینجمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایون ہمارے یہاں پشاور میں پیسکو کے اندر جتنے بھی ریجنز آتے ہیں، ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ بل پے کرتے ہیں، لوگ بجلی چوری نہیں کرتے ہیں اور وقت پہ بل ادا کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی لوڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ گرمیوں کے دن ہو یا سردیوں کے دن۔ تو ہماری یہی عوام سے التماس ہے کہ آپ باقاعدگی سے بل پے کریں، جس وجہ سے گریز کریں، ڈیفینیٹلی آپ کو 24/7 بجلی پرووائڈ کی جائے گی۔ اور کوئی ایکسرسائز کی تھی پیسکو نے کہ کتنے ہمارے پاس اس وقت پورے صوبے میں غیر قانونی کنیکشن ہیں؟ سوری میں سوال نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کوئی ایسی ایکسرسائز پیسکو نے کی ہے آپریشن لانچ کرنے سے پہلے کہ ہمارے پاس صوبے میں کتنے انلیگل کنیکشن ہیں اس وقت؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے لاسز، جیسے میں نے آپ کو بتایا لاسز ہمارے اتنے ہیں، ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ہوتا کہ کن ایریاز میں کہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں نشاندہی ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہمارے لیے کام بڑا آسان ہو جائے گا، لیکن ہماری ٹیم جاتی ہے، انسپیکشن کرتی ہے ہر گھر پہ، ہر مارکیٹ میں، تو جہاں پہ ان کو بجلی چوری ملتی ہے وہ، لیکن ہمارے پاس ایسے ایریا ضرور ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ہاٹ ایریاز ہیں۔ فیڈر تو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے نا کہ فیڈر پہ لاس کتنا ہے؟ جی بالکل۔ تو فیڈر کے تھرو پھر آپ لوگ وہاں پہ کارروائی کریں گے؟ بالکل، ہم دیکھتے ہیں جس فیڈر پہ زیادہ لاسز ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ویجیلنس اور زیادہ وہاں پہ کارروائی کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لاسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمد عثمان سلیم صاحب، ترجمان پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی پشاور لمیٹڈ اور سنگھ ای خبر وکړه چې مونږه د وخت کې دا آپریشن لانچ کړی دی، آپریشن هم شروع ک او څنګه ذکر هم شروع کې مونږه په خبر کې په سرکولر روډ باندې یو هاسټل او پرایویټ هاسټل خو کې ټول پولیس والا اوسېدل او چې پولیس والا سره مرګري چې بیا څه کې باچا ګرځا هم باچا ګرځېده او هغه ډایرکټ کونډې اچولې وې، کنیکشن د بجلی نو لږ ساعت وړاندې د هغوی بجلی ډسکنیکټ شوه، اوس کتل داري چې کټ خو شوه چې بیا چاته لګولي او که نه او ایف آی آر به کېږي مو که نه، ولې چې هلته هوټل پولیس والا دي او چې څه کول غواړي هغه هر څه کوي، شروع د پولیس والو نه کېږي لګیا ده، دا حل دی۔ بهرحال دې وخت کې صوبه کې دننه چې کوم لاسز دي هغه 42% دي، دا ډېر زیات غټ فګر دی او دغه بجلی غلا د هغې د وجه نه چې کوم دا باقي 58 پاتې کېږي دوی د هغوی بل هم بیا ورکوي او دا بوج په هغوی باندې هم راځي۔ یو وړه شان دمه اخلو۔ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پېښور کې چې کله په د باړې اوبه وې ډېرې صفا اوبه به وې او ډېر نه به خلک راتلل چې دا صفا اوبه خلک اوس کې خوږې اوبه به هم وې، رو هغه اوبه لاړې او مونږ راړو ټیپ واټر ته، د نلکې اوبو ته، او نلکه هم بیا هغه چې زمونږ دې وخت کې پېښور کې چې کوم ګراوند واټر دی هغه بار بار غورځېږي لګیا دی، زمونږ دغه چې کوم ماحولیتي تغیر دی د هغې د وجه نه دغه اوبه اوس آلوده دي او پېښور کې یو ټیسټ شوی دی د هغې مطابق پېښور کې 90% 94% هغه خلک دي چې هغوی انفلټرډ پانی اوبه څکي، لکه هغه اوبه صفا نه دي، هغه فلټر شوي نه دي، نو هغه مضر صحت هم کیدی شي او نقصان دہ هم کیدی شي۔ صفا اوبه صرف 6% خلکو ته ملاویږي لګیا دي، څومره غټ نقصان دی او دا اوبو سره به آخر مونږ کوس څنګه برابریږي په دې به خبره کوو۔ د ماهر ماحولیات ډاکټر شفیق الرحمان صاحب موجود دی۔ شفیق صاحب ډېره مهرباني، شفیق صاحب 94% پشاور خلک چې دي هغه انفلټرډ اوبه څکي لګیا دي، لکه هغه اوبه فلټر شوي نه دي، صفا نه دي، څومره غټ نقصان دی دا؟ جی ټولو د وخت کې خو السلام علیکم تاسو ته وعلیکم السلام۔ ډېره مهمه مسله ده د اوبو پاکستان کې، د پاکستان نه به ذکر شروع کوو چې ټول وطن دا حال دی، پېښور ته به آخري کې راځو۔ جی جی نو زمونږ د اوبو دواړه مسلې دي، یو طرف ته په مقدار کې کمی دي، یعنې خلک زیات دي او د اوبو ضرورت زیات دی او اوبه اویلیبل کمی دي،
دویمه مسله دا ده چې کوم اوبه خلکو ته اویلیبل دي که هغه په سرفس باندې بهیږي لکه سیند کې بهیږي یا په چکل لیک کې پرتې وي هغه هم پلوټډ دي ګنده دي او چې کوم د ځمکې نه لاندې مونږ راوباسو ګراوند واټر چې څه ته وایي هغه هم ډېره حده پورې پلوټډ دي. اوس په دې باندې لکه پاکستان کې بلا ډېر ښارونه داسې دي چې هلته دا شدیده مسله ده چې کوم ځای کې دا ښاري ډېر لوی شوي دي. لکه مثال په طور تاسو د فیصل آباد والا چې په پنجاب کې دا ښار او دا ګجراوالا او دې علاقو کې په کراچۍ کې سکر خوشا د حیدرآباد خوشا دا مسلې دي. خو عمومي چې کومه زړه مسله ده د کلایمټ چینج نه مخکې را روانه وه هغه دا ده چې کومې اوبه خلکو ته میسر دي د کویانو نه په خپله راوباسي که د نلکې په ذریعه د هغوی کور ته راځي که هغه بل څه بندوبست کوي. اوبو کې د سکلو لپاره او د چایو د پخولو لپاره شربت لپاره په دغه کې استعمالولو کنه چې بدن کې دننه اوبه لاړې شي نو داسې استعمال کې دا پلوټډ واټر چې کوم دی یا ګنده اوبه چې کوم مختلف سورسز نه دي په هغې به هم راشو هغه ګنده اوبه خلکو ته برای راست رسي. فلټرډ واټر خو تاسو پخپله ووایي چې دا سهولت ډېرو کمو خلکو ته میسر دی د 10% هم کم دی 50 سره خواوشا والی سره بالکل. نو اوس دا باقي ټول خلک چې دي دا د اوبو په اثر باندې خپل ژوند تېروي چې کله ګلاس تږي شي ګلاس راډک کړي په بوتلې کې چې د نلکې نه راخلي او ښه په آرام سره اوس کې په دې تمه او په دې اطمینان باندې چې یاره دا اوبه په زما څنګه هم ختمه کړي او زما د وجود سبب شي او چې عدل نه لاړ شي نو خبر نه چې په هغې کې هغه معده ته کم څیزونه لاړ چې هغه نه ښکاري په اوبو کې سړی نه شي لیدلی د لنډ موټر نه شي لیدلی سړي ته پته نه لګي چې ما سوچ کړ نو په دې اثرې باندې چې یاره کوم نظام دی د اوبو د ترسیل هغه پکار دی چې محفوظ وي نو هغه د حفاظت والا ټکي چې دی که نه هغه زموږ په نظام کې نشته. زموږ د اوبو تقسیم تاسو ته وګورئ نو ورکړی شوی دی بلدیاتي محکمو راځي که نه دا هرې بلدیې کې هر ښار کې خپل بندوبست دي د هغې خپل خلک دي د هغې خپل انتظام دي. باقي صوبه عمومي یا ملکي علمي پالیسیانې جوړوي خو لکه چې کوم د فیلډ ورک دی چې کوم د استعمالولو والا کس پوخ ته اوبه رسول دي یا هغه ته لیږدو ورسول دي چې ورته یې نشي وړی نو هغه هم پکار ده ګمنایي یوه دویمه دا چې په اوبه د څښلو او د پخلي لپاره استعمالېږي هغې کې خو خامخا تاسو ته پته ده چې زمونږ هسې اوس دغه کې درته وایم چې لکه مونږ پی راوالو دغه پسې ورشو یاره پی راکړه مونږ ته پته نه چې په دې پیو کې څومره هغې کې ټول همدغه نلکي اوبه پکې او د هغې څه کوالټي ده او د هغې وسه اثرات کې مونږ ته خبر بالکل بالکل. ډاکټر صاحب تاسو کوم خبره کوي لګیا چې کوم دا دی وخت کې مونږ اوبه څکو غالبا د انساني جسم 80% تک څومره اوبه هي دي او دا اوبه انتهایی ضروری دي نو دی وخت کې کوم د پېښور خلک دي آیا هغوی دی وخت کې یو بایولوژیکل ویپن ته مخې ته ایکسپوز دي چې دا ګنده اوبه هغوی څکي او بیا صحت ته هم خطره ده ماحول ته هم خطره ده؟ دا ګورئ چې کله یو داسې تکلیف چې هغه لکه ځمکې د لاندې کم قسم اوبه راوځي د دې لپاره ټیسټونه اویلیبل دي. جی پکار دا ده چې د ټیسټونو بندوبست داسې نه چې یاره په 3 میاشتو کې یو ځل سامپل کړی او بس په هغې کې بیا تېر پاتې شوي کله کله خو پکې کال کال هم سامپل نه شي خو دا سامپل چې کوم ځای نه واخیستی شي د هغې پوره ریکارډ باندې نظر ساتل په هغې باندې د هغې تجزیه کول چې یاره په دې کې مضر صحت چې کوم څیزونه دي هغه سیوا کېږي که کمیږي اوبه په خپله سیوا کېږي که کمیږي او د دې دواړو به څه نتیجې خلکو ته چې خلک هیلث الرټ ایشو کړي چې یاره دا مسله خاص طور سره زه به په دې کې داسې وایم لکه د یو کال پورې ماشوم چې کوم د چا په کور کې نه د خلکو کار ډېر دي یو کال پورې ماشوم خو غریب د مور هغې سره لکه چې څو خوري هغه والا چې مور ورکړي نو دا کال عمر ته چې رارسي نو ماشوم ته بیا د اوبو ضرورت وي نو اوبه اکثر کورونو کې دا وکړي چې وایه شی ول پرېښي کړي ولا ورکړي یا پکې د هغه واچوي سلفر ملفر واچوي چې هغه جراثیم چې نه مړه شي
خو حساب لګوي چې دا چې کم خلک تاسو یاد کو کنه 94% د 90% نه سیوا واله کنه او جی د 90% نه سیوا خلکو کې داسې عمر ماشومان څومره چې هغه د غریبانو ته دا احساس هم نشته چې هغه سوچ کله په هغه باندې مسله کېږي زدا انداز څو پایدل کې بیا تعلیم یافته او په تعلیم یافته کې ما چې کم په خاریو کې اوسېږي لکه دا چې ګوره کړو دا 2021 یو سټډي شوی دا په پاکستان کې هغه کې څلور ښارونه د خیبر پښتونخوا شامل شوي پکې یو پېښور یو مردان او یو ابتاباد او یو منور په دې ټولو کې موږ ته عمومي طور سره دا ښکاري چې عمومي طور سره د سیف واټر سپلای اسرورو سیوا کېږي یعنی چې یو کال تېرېږي نو د هغې سپلای لږه زیاته شوي د نورو خلکو ته د هغې رسایي وشي خو چې د کوالټي په حساب باندې موږ وکتل نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان په جایزه کې د خیبر پښتونخوا اوبه ټولې انسیف دي دا ټولې انسیف ډرینکس دي د ټول خیبر پښتونخوا د ډیری خان نواله او چتراله په دې کې به ذات د صفایي ولکه عمومي حالات زموږ لري چې زموږ اوبه د ښکلو قابل نه دي او دا ډېره سنجیده مسله ده خو په دې منځ کې چې کوم حالات دي دې کې دې خبرو ته څوک انتظار کوي ډاکټر صاحب دا تاسو کوم خبره کوي چې موږ انسیف اوبه سکول لګیا یو نو دې وخت زیاته زموږ آبادي ځوانانو باندې را نو کې دي شي فزیکلی هغه څه نه پته لګي خو نن 10 کاله پس 15 کاله پس دغه ځوانانو بوډاګان کیږي دغه ماشومان به ځوانيږي نو زموږ هغه ټایم چې کوم دا جسمانی ساخت ته اب اسمره متاثر کیږي او زموږ لیبر فورس ولې چې پښتانه وډر مضبوط دي بار ملک تتلی شي سخت کارم کولی شي هغه به څومره ډیمیج کیږي دا ټول دا کوم منظر کې تاسو کوم دا چې دا به کیږي چې کوم خلک اډو خبر نه جزو غره تاسو ته کرک مثال در کوم کرک کې بارانونه چې کم کیږي بالکل هغه علاقه کې ډېر زیات نه کیږي هم په مانسون کې د بشکال او بادرو ورکتي خو آلته چې د ځمکې د لاندې مال نه لري نو چې کوم اوبه لاندې لاړ شي هغه ټول مال کې نشي دا د سکول قابل نه بالکل نه پکې سکول شي او نه په لامل شي او نه په کپڑے اندل شي په خله پکې نشي کولای دا څه مطلب دا او باران هم کم کیږي نو آلته کې چې کم ځایونه د جوړ کړي چې او په کې ساري کې دمونه ونته کې نو هغه هم صفانه دي چې کوم لاندې لاړ شي دا مې بیا خو تاسو څنګه دا حال ده په ډېر شمال کې د اسماعیل خان کې چې کوم اوبه خېږي هغه د 0 فوټ نه لاندې خو اشاره وزي دومره سیفي دا چې کوم دا یا ساته اصول دا چې کوم اوبه د ځمکې د سرفیس سره نږدې وي کنه لکه 100 فوټه 200 فوټه نو دا به دومره سیف نه لکه 600 فوټه کې چې کوم اوبه وزي هغه به له زیات سیف وي چې په دې باندې د بحر نه دغه ورزي پلوټنټ څه ته موږ وایو چې کوم د اوبو د ګندګۍ باعث کیږي پاره کې اورګانیک هم دي لکه جراثیم هم تکي واله پښتو کې هو بل څه ټکستانه خو جراثیم نو ورته وایي ښکاري نه او چې کوم اوبو کې حل شي لاړ شي لکه څنګه اوس اوبو کې حل شي یا دغه فلورایډ دا په اوبو کې حل شي او چاوس کولو هغه څه څه معلومه ده ماشوم ته څه معلومه ده چې د دې په ما باندې څه اثر کیږي او کاغه او بده بیا اسکی نو حساب لګوي چې د ډاکټر صاحب اخرنه سوال تاسو ته لګي چې زموږ د وخت کې څوک هم ډیسیژن میکر دي هغه بیوروکراسي دا پولیټیکل پارټي دي یا څوک هم دي هغوی دغه مسله یو مسله ګڼي کاغه یې نه کړي نو زموږ د ټول فرصت چې هغه ته دا احساس ورکړي چې د غریدا څخه نه دي حکومت کې ډپارټمنټ شته دي د خیبر پښتونخوا حکومت کې په صوبایي سطح باندې د ادارې شته او په دغه باندې شته په ځلي لیول باندې د افیس شته چې د اوبو سپلای په ټول پاکستان کې جی بالکل جی بالکل نو کې خو ذمہواری نو راپورټونه هغه ته ملایي خو ورته چې ضروري کار دا چې صرف ډیټا جمع کول نه وي بالکل هغه ډیټا تاسو کینی او دا غي تجزیه او کې چې دا موږ څه تشریح کوي سبا میاشت بعد سال بعد 15 کال بعد ځل کسوي نه مولاګي په پاکستاني څنګه پتا چې نو لک کول غواړي سبا تاسو خرج د ویډیو چې خلک ووري او خلک په خپل احتیاط کې بل علاج نشته بالکل ډېره مهرباني ډاکټر شفیق الرحمان صاحب ماهر
ماحولیات او په خپل هغوی کافي په انوایرمنټ کار هم کړی دی. ذکر وکړه چې کوم سټډي شوی دی د هغې مطابق د 94% تقریبا همدغه ټول آبادي راځي ته خیبر پښتونخوا ټولې آبادۍ ته صفا د څښلو اوبه نه میلاویږي. دا اوبه صفا نه دي کومې چې موږ د صفا ویلي شو صفا به ښکاري دغه ګیلاس کې هم د اوبه صفا ښکاري خو دا صفا دي نه. د اوبو کې دننه هغه ارڅ دي کوم چې یو جسم ته یو باډي ته نقصان رسوي او مونږ د دغې اوبو صفایۍ دپاره فلټریشن دپاره بالکل سنجیده نه یو. مونږ کور کې اوبه یشو هم نه نلکه کولو کو او اوبه وڅکو جلدی کیو خو هغه نقصان څومره کوي دغه وجه ده. زموږ مشران چې وو هغوی به عمر 50 او 55 او 60 کالو کې به هم هغوی ښه مضبوط وو او زموږ ځوانان نن سبا 25 او 30 کالو کې دننه هم هغه مضبوطي پکې نه وي ولې چې هغه دننه نه ختمیږي. همدغه د اوبو د وجه نه خوراک هم ذموار دی مسالې دي هغه هر څه خوراک کوي خو دا اوبه نه دي. دا ډېر امپورټنټ دي دا انتهایی اهم دي. کوشش کوئ چې کم از کم د اوبه صفا څکئ یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پولیس خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې هغوی په پېښور کې د پېښور یونیورسټۍ سره څومره هم زموږ یونیورسټیانې دي هغې کې سټوډنټانو ته منشیات سمګل کولو والا 462 خلک ګرفتاره کړي دي. دا هغه هینډلز دي کوم چې په فون کال باندې یا په میسج باندې نشه هلته رسوي سټوډنټانو ته رسي که هغه آیس وي که هغه هیروین وي که هغه چرس وي یا څه بله نشه وي نوم بله سم ورکوئ 10 ویلر ورکوئ 10 ویلر څه نوم ورکوئ دا ټوله نشې دي چې کوم دی وخت کې زموږ دغه زلمې کول کوي لګیا دی او زیاتره هغه لکان جنکۍ دي چې هغه کور کې هم دقه وایي چې تعلیم لتلې مو سبق حاصلوم او پیسې پکار دي پلار په ګرانه پیسې ګټي او دی خو دی په نشو تماشو باندې دا پیسې الوزي. خو سوال دا دی چې دا 462 کسان خو دوی اونیول دا هینډلرز خو دوی اونیول خو د هینډلر له دا نشه چا ورکوله دا منشیات چا دی خو را رسو. دې حوالې سره زموږ ډېر غټ افسران چې دي دا هغوی هم بیا لاسونه سوځي هلته لاس نه اچوي. کمشنر پېښور د ډرګ فری پېښور حوالې سره مهم شروع کړی او د هغې دوه حصې وې. یو دا وه چې څوک دې وخت کې ډرګ د هغوی متاثره شوي دي هغه ټول بحالي کوي. 1000 نه زیات کسان یې بحالي هم وکړه او په خپله مشرق سره هغوی پریس ټاک کې دا خبره کړې وه چې موږ به اوس د ټولو یونیورسټیانو ټیچینګ او فیکلټي او ورسره چې کوم سټوډنټ دي د هغوی به موږ نمونې اخلو چې هغه څوک دی کې نشه کوي هغه ټسټونه هغوی وانه غوښتل او بیا دا دعوه هم کړې وه چې موږ به اوس سپلای لاین کټ کوو هلته به موږ کاروایي کوو. هغه کاروایي یې هم ونه کړه چې کله یو ګریډ 20 افسر هم داسې کاروایي نشي کولی. صوبایي حکومت بار هغه ټایم وزیر اعلی صاحب دا یې مشري کوله هغه پوره ټاسک فورس به موږ دا کار کوو چې هغه هم نشي کولی بیا به کنټرول کوي څوک. دا د ډرګ مافیا ده چې د هغې نه مخنیوی آسان کار نه دی. آسان کار دا دی چې د موږ کور رقم ماشوم دی کم از کم موږ په هغه باندې نظر وساتو چې هغه چاته لاره نبغدت شوی خو نه دی که هغه هلته کې جینۍ ده ډېر به ښه وي ستاسو بچې به وي سترګو لاندې به وي خو بیا هم نظر پې ساتئ. دې معامله کې په چا اعتبار مه کوئ چې هغه چرته کینی چا سره کینی څه خوري څه څکي او د هغه څه سرګرمیانې دي هلې هم موږ د دې مخنیوی کولی شو. ګینې دغه ډرګ ډیلرز تر ټولو انتهایي ګران کار دی ناممکنه غوندې را تر اوسه پورې چا هم دې کې کار نه دی کړی. دا زموږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام و او که خدای کړی خیر وي ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ ملاقات کوو. تر هغې دمه الله پامان.